خو بنده ته انټرنیټ او فلمونو ته 2 غنټې ناست نه. الله وی په دې یوه هفته کې یوه ورځ ده او دا په کم غنټه ته مال نشي راکولی نو جنت په اسانه دی خو مونږ ګران کړی دی. زکات ورکول، مال د خپل مال نه مال ایستل او چاله پیسې ورکول، صدقه ورکول محترمو، د جیب نه پیسې ایستل او دا بل ورکول، دا ډیر ګران کار دی محترمو. دا جنت په اسانه نه کیږي، دا د زړه غوښې پرې کول. قرآن کې الله فرمایي انما اموالکم و اولادکم فتنه. دنیا کې مې در باندې 2 ازمایشونه، سخت ازمایشونه پیدا کړي دي. که ته هر څومره سخت او تقوادار انسان که ته پیغمبر ولی نه حضرت انسانه، لیکن که یو تکلیف در باندې ستا د بچی درد راولم، الله قرآن کې ورته فرمایلی دي انما اموالکم و اولادکم فتنه. وګوره زما د محبوب چې 3 بچی وفات شو، اخیری بچی چې وفات شو زما محبوب غیږ کې نیولې دی، د نبوت پر رخسار باندې اوښکې بهیږي. صحابو ترېنه تپوس وکړه د الله محبوبه تم جاړې. زما محبوب د شیرین زبان نه جمله وفرمایله مړ زوی مې دریم غیږ کې پروت دی، که هر څه دي بچی مې دی د وجود مې ټوټه ده، زړه مې جاړي. ما ووې دا داسې سخت ازمایش دی، هغې کې یو اولاد دی چې مړ بچی دی مخې ته پروتي، بیا به زه ستا د زړه کیفیت دغه ټیم کې وګورم. نمبر 2 الله وی مال چې ستا د جیب نه وځي بل مؤمن له ته مال ورکې، دغه ټیم کې ته د خپل زړه کیفیت وګوره. محترمو د عام خبره نه کوم، دا په تاسو په مونږ باندې تیریږي خبره کوم. زکات ورکول هلکه تعالی الله لکونه درکړي دي، صاحب نصاب یې جوړ کړي. الله وی ته ورکه نو ډېرو مې درله، دا ګران کار دی. حج د بیت الله لتل دې وخت کې په 13 لاک روپۍ لګېږي محترمو، 14 لاک روپۍ شمارل د خپل جیبه ایستل. دا لکه انسان چې د خپلې غوښې پرې کوي. ته یو انسان ته ووایه 13 لاک روپۍ راکه، دا د مستعقل نه مني محترمو. ګران کار دی. روجې نیول، ځان د حلالو نه بندول ګران کار دی محترمو. صدقه ورکول ګران کار دی محترمو. دې وجې نه الله وی جنت مې لږ تکلیف کې بند کړی دی، جنت مې لږ تکلیف کې بند کړی دی. بیا زما رب ورته وفرمایل راشه جبریل دا اور وګوره جهنم. جبریل علیه السلام چې جهنم ولیده او تپې ولیده، خدایه څوک به م خواله رانشي دیله. تصور که یو انسان او یو مخلوق د دې وکړه تمامه زندگی به دی له خواله رانشي. بیا رب ورته خواهشات جوړ کړه، ارایشونو سکونونه او لذت یې وله ګیر چاپېره جوړ کړه. بیا یې جبریل ته ووی راشه خدایا څوک به ته خطا نشي، راضي به خواهش له حجبت النار بالشهوات. الله وی د جهنم نه مې ګیر چاپېره د شهواتو پټې ته وکړه، زنا یې خوږه کړه. په زنا کې تا ته سرور او لذت میلاویږي، بس ته زنا له روانې. الله وی جهنم ته غورځېږي. مثال یې داسې دی یو پتنګ چې د شمې رڼا له راځي، هغه ته خو رڼا ښکاره کېږي لیکن ځان اوسوځئ او وزر یې اوسوځئ. الله وی تا ته دوکه چې مؤمن له ورکې خوند درته پکې معلومیږي، تا ته پکې ځان ښه ښکاره کېږي چې زما ته به فایده میلو شي، ما ته به ما زه به ښه شمه. الله وی دا جهنم ته ډایرکټ غورځېږي. محترمو موږ تاسو دا تصور کړی دی، دا سوچ دې چېرته کړی وای خدایه څوک به ترېنه بچ نشي. دې خواهشاتو له به راځي او خپه به یې خویږي او درز به کوي. محترمو सलाम